ډیر عزتمند او محترم مسلمانانو ورونو او خويندو نن درته یو نوی او خاص وظیفې سره حاضر یم محترمو دا نننۍ وظیفه دا د قرآن پاک د یو آیات مبارکه وظیفه ده چې دغه آیات مبارکه با تاسو په سجده کې وایي محترمو خاص آیات مبارکه ده مشهور آیات مبارکه ده دا به تاسو په سجده کې دا وظیفه کوئ دغه آیات مبارکه به وایي د هر ناممکن حاجت دپاره د پریشانۍ د ټینشن د تکالیفو مصیبتونو تکلیفونو ختمولو دپاره دا وظیفه د آیات مبارکه خاص د هغې دپاره دی محترمو دا وظیفه وکړئ الله جل شانه به په زندګۍ کې سکون راولي ټینشن تکالیف مصیبتونه پریشانۍ به ختم کړي او هر ناممکنه حاجت چې ستاسو دی الله جل شانه به په خپل فضل و کرم سره او د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې امید د رب ذوالجلال ساتم چې تاسو برو جوړ یې په صحت با برابر یې الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالي نصیب کړه محترمو د نننۍ وظیفه دا د قرآن پاک د یو عظیم آیات مبارکه وظیفه ده محترمو دغه آیات مبارکه به موږ او تاسو په سجده کې لولو دا وظیفه به په سجده کې کول وي نو محترمو زموږ او تاسو چې څومره ناممکنه حاجات وي پریشانی وي تکلیفونه مصیبتونه آفتونه وي ټینشن وغیره وي الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره او په خپل فضل و کرم سره ختموي محترمو څومره عبادات چې دي څومره ذکر و اذکار چې دي محترمو الله جل شانه ته په انسان نزدېکت حاصلوي خالص مخلص چې د الله جل شانه د رضا دپاره عبادات کیږي او ذکر و اذکار کیږي نو الله جل شانه ته په انسان نزدېکت حاصلوي الله جل شانه ته په نزدې کیږي محترمو نو الله جل شانه فرمای چې انسان په کم وخت کې په کم عبادت کې په کم حالت کې ما ته ډیر زیات نږدې وي محترمو الله جل شانه فرمای چې د سجدې په حالت کې زما بنده ما ته ډیر زیات نږدې وي نو محترمو چې الله جل شانه فرمایي چې دا سجدې په حالت کې زما بنده یعنی انسان دا ما ته ډیر زیات نږدې وي نو محترمو دا وظیفه تاسو خپله سوچ وکړئ چې څومره برکت واله وظیفه به وي الله جل شانه به ضرور قبلوي څومره پریشانو دپاره تاسو دا وظیفه کوئ محترمو یوازې دا پریشانۍ نه دي چې انسان خفه وي یو کار تې شوی وي یا څوک وفات شوی وي الله دې نه کړي هغې پسې خفه وي نه محترمو د چا د واده باره کې د نکاح باره کې څه پریشاني وي هغه هم ختموي محترمو د چا کار روزګار باره کې وي د چا د نوکرۍ باره کې وي د چا د رزق باره کې څه پریشاني وي الله جل شانه په هغه ټولې ختموي محترمو وظیفه په سجده کې دا سجدې په حالت کې الله جل شانه ته خپل بنده ډېر زیات نږدې وي نو محترمو دا وظیفه هم انسان وکړي الله جل شانه ته به ډېر زیات نږدې شي الله جل شانه به د اواز او فریاد واوري بهر حال محترم راځو وظیفې طرف ته وظیفه ډېره اسانه ده طریقې کار یې ډېر اسان دی 10 منټه به پې ټوټل نه لګي
محترمو وظیفې طریقې کار دا دی چې مونږ او تاسو اول په اوداسه کې وي، یعنی مونږ اودس کړی وي، ریډي په ولاړه باندې به محترمو 11 پیرې درود شریف دا په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ووایو، درود ابراهیمی. بیا به د هغې نه وروستو محترمو سجدې ته لاړ شو او د قرآن پاک د آیات مبارکه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا آیات مبارکه بعد سجدی په حالت کې 140 پیری یعنی 41 مرتبه وایو محترم. بیا به سجدې نه راپاسو، بیا به 21 مرتبه رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر. دا آیات مبارکه به ووایو 21 مرتبه یعنی 21 مرتبه. بیا به د هغې نه وروستو 11 پیرې یعنی 11 مرتبه درود شریف ووایو. بیا به محترمو د خپلو حاجاتو، د خپلو پریشانو، تکالیفو، مصیبتونو دپاره به دعاګانې د الله جل شانه نه وغواړو. محترمو ډېره برکتي وظیفه ده، وخت هم پې ډېر نه لګي او ډېره د کمال نه ډکه وظیفه ده چې مونږ او تاسو دا وظیفه وکړو. الله جل شانه زمونږ حاجات، پریشانۍ، ټینشن، مصیبتونو، تکالیفو هر څه به ختم کړي. محترمو دا وظیفه د ثواب په نیت باندې په خپله مو کړئ او د صدقې جاریې په نیت او په ثواب په نیت باندې نورو خویندورو سره لازماً شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.